امریکا بیګا شپه 12 بجې خپل شل کلن پوځي ماموریت ته د پای ټکی کېښود. دا چې په تېرو شلو کلونو کې رښتیا هم څه وشول او څه چې د افغانانو هیلې وې هغه خو ټولې په اوبو لاهو شوې، ځکه چې نړیوالو له افغانانو سره په سمه توګه کار ونه کوه. افغانستان په داسې یو وضعیت کې پرېښوده چې بیا هم دلته بېلابېلو برخو کې اړتیا لیدلی کېږي چې کار وشي. خو د طالبانو پر راتګ سره بېلابېلو برخو کې د کار او پرمختګ یادونه کېږي چې په ګډه سره افغانان کولی شي چې خپل هیواد جوړ کړي او بهرني اشغالګر له افغانستان څخه ایستي دي او اوس د افغانانو مسؤلیت دی چې په خپل هیواد جوړ کړي. خو اوس مهال د امریکا په بشپړو وتلو سره دا چې شل کلن پوځي ماموریت یې تر شا پرېښوده، افغانستان کې یې څه پرېښودل، رښتیا هم څه یادونه کولی شو او راتلونکي باندې دغه څه چې ترسره شوي دي یا هم څه به کیږي اغیزې یې څنګه ارزیابي کیدلی شي. غواړم په دې اړوندو مسایلو خپل بحث ته دوام ورکړم له ښاغلي سید صلاح الدین سیدي د سیاسي چارو له شنونکي سره چې همدا شیبه له موږ سره په ژوندۍ بڼه وصل دی. سیدي صاحب سلام او وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. بسم الله الرحمن الرحیم وعلیک السلام. احترامات تاسو محترم لیدونکو ته وړاندې کوم زه ستاسو په مننه. کور ودان چې زموږ بلنه مو منله. ښاغلی سیدي غواړم چې په لومړي سر کې دا چې امریکا خپل شل کلن پوځي حضور ته د پای ټکی کېښود او طالبانو ورسره هم مهاله د خپلې بریا خوښي ولمنځله او دغه خوښي هم د ټوپکونو په ډزو سره ولمنځلې. ستاسې نظر پرې غواړم چې رښتیا هم څومره یو ستر بدلون و او څومره راتلونکي ته یې هیلې وټوکولې؟ په یقیني ډول د امریکې حضور په دغه بڼه پای ته ورسېده. امریکایي او نړیوال سیاست په سیمه کې ناکام شو او د افغانانو دپاره هغه مشکلات چې د امریکایي حضور پر بنیاد جوړ شوي وو د غمیزې لړۍ لا ادامه لري. هغه تقسیمات چې په ټولنه کې ایجاد شوي وو هغه به عمیقیږي او د هغه په نتیجه کې به د دې حالت بیا افغان ملت او په اوږدمهاله ډول نړیواله ټولنه پرې کوي. بله، خو اوس مهال د نړیوالې ټولنې لخوا هم یو لړ ژمنې طالبانو ته متوجه دي چې طالبان هغه باید پوره کړي او نړیوال د له دوی سره پاتې شي. خو اوس مهال کې دا چې په بشپړه توګه نړیوال له افغانستان څخه ووتل او خپل پوځي ماموریت یې ختم که په افغانستان کې کول څه پکار دي چې تمرکز باید تر ډیره پر څه باندې وي د طالبانو؟ دا عمیق او ستر بحث دی، مختلف ابعاد لري. تنها په غوښتنه باندې نه کیږي، عملي اقدامات پکار دي. د نړیوالې ټولنې سره ژوند کول دا یو ضرورت دی. افغانستان یوه جزیره چې د نړۍ سره رابطه ونه لري نشي کېدلی. دا چې په اوسني شرایطو کې تغییرات په تداوم شکل باندې راغلی وای که په انقلابي شکل باندې د ټوپک په زور طالبانو دغه لار د پاکستان سره یو ځای انتخاب کړه چې انتخاب کړله. اوس د مشروعیت د ایجاد دپاره طالب د سیاسي سټیج یو مهم جز وګرځېده. هغه اعتراضونه چې په تیرو حاکمیتونو باندې کېدل چې بې عدالتۍ دي، ټاکنو کې درغلۍ دي، د ملت اراده نشته او یو سلسله نور تخلفات چې په تیرو نظامونو باندې کېدل او تر ډیره حده پورې یو سلسله دا اعتراضات وارد وو. د بهرنیو قوتونه په افغانستان کې وجود درلوده او یو سلسله نور د حاکمیت خلاف او د ملت د ارادې خلاف حالت وجود درلوده او د هغه په جمله کې طالبانو هم په هغې باندې اعتراض درلوده. نو اوس چې واګې د دوی په لاس کې وغورځېدلې، د دغه شیانو دغه منفي جوانبو د نفیه کولو دپاره که عملي اقدامات ونه کړي، زه فکر کوم چې دوی به هم سخت مشکلات ولري او د هغه په نتیجه کې به افغان ملت نور سترې قربانۍ هم وایي. بله، خو اوس مهال ښاغلی سیدي که یو لړ نورو مسایلو ته هم ځیر شو، په لومړي سر کې دا چې د داعش ډله په افغانستان کې امریکا له منځه تللې وبلله او تل یې یادونه کوله چې داعش مو هم په افغانستان کې مات کړی دی او
اوس مهال خپل یو لړ اهدافو ته رسېدلي یاستو نو ځکه یې د سرتیرو د ایستلو بهیر پیل کړ چې بالاخره بیګا شپه 12 بجې وروسته امریکایي پوځي هم له افغانستان څخه ووت. خو خبره دا ده چې رښتیا هم امریکا چې کومو اهدافو باندې په 2000 لومړي کال کې راغلل او په 2021 کال کې وځي دوی لاسرسی پیدا کړ یا دا چې نه دوی ماتې وخوړله او د ماتې په درشل کې دوی ووتل؟ مشکل هغه وخت غټیږي چې موږ عیني واقعیتونو ته چې زموږ د ذهن نه بهر په عیني شکل باندې وجود لري په هغه باندې باور ونه لرو. په دې کې شک نشته چې امریکا او بهرنیو هیوادو په افغانستان کې ماته وخوړله. دا چې ماته وخوړله عوامل څه دي؟ عوامل داخلي و خارجي د غلطو سیاستو نتیجه ده. دوی ونه توانېدل خپل دوست او دښمن تشخیص کړي. دوی ونه توانېدل چې اصلي ضربه د دوی په ظاهر کې دوست پاکستاني استابلیشمنت دی. دوی ونه توانېدل د افغانستان د خلکو په نبض پوه شي چې دا ملت بهرنی استیلا او بهرنی قدرت په خپل وطن کې نه مني. دوی ونه توانېدل چې د خلکو د حاکمیت دپاره د مسلمان ملت د حاکمیت دپاره د همغه دیموکراسۍ پر بنیاد باندې چې دوی په ظاهر کې وایي عملاً کار وکړي. که چېرته د دیموکراسۍ مفهوم د خلکو حاکمیت د خلکو دپاره او د خلکو د خوا نه جوړ شوی حاکمیت دي، هغه ارزښتونه چې په افغانستان کې د افغانستان خلک لري د اسلام د مقدسو اصولو سره برابر لري، دوی په دغه تفاوت پوه نشول چې هغه ارزښتونه چې په نوره نړۍ کې د هغه ټولنو د ارزښتونو سره برابر دیموکراسي ده په افغانستان کې د اسلامي ارزښتونو سره برابر نظام جوړول چې د خلکو غوښتنه وي. دغه دیموکراسي ده په دغه مفاهیمو او یو سلسله نورو شیانو باندې پوه نشول. په غلطو افرادو اشخاصو باندې اتکا وکړو، په غلطو نسخو باندې اتکا وکړو. دا بحث ډېر عریض او طویل دی. د دیموکراسۍ په مفهوم باندې له سره پوه نشول، د آزاد بازار اقتصاد په مفهوم باندې له سره پوه نشول، د دوست او دښمن په تشخیص باندې له سره تر اوسه پورې نه دي پوه. په دې خاطر باندې دوی ناکام شول او د هغه نتیجه کې دغه ظاهري خبرې چې موږ دغه او هغه بریاوو ته ورسېدو. بن لادن لس کاله پخوا وژل شوی و، یو سلسله نور تحرکات لا پخوا تر ډېرې په اصطلاح تسلط، اما په عمل کې دی نه تنها چې ناکام شو، مشکل به هغه وخت نور هم قوي شي چې دی په خپلې ناکامۍ باندې پوه نشي. بله خو اوس مهاله که چېرته رښتیا هم دوی په افغانستان کې دغه ستره ماتې ومنله او طالبانو هم خپل بریا ولمنځله چې موږ ټول اشغالګر له افغانستان څخه وباستل، نړیوالو ته څه پیغام لرلی شي د امریکا په دغه راز وتلو سره او په افغانستان کې دغه راز یو ستر بدلون راتللو سره؟ غلط سیاستونه غیر د دې نه بله نتیجه نه لري. دا چې د افغانستان د خلکو ارمان او ارزو چې په خپل وطن کې خپل صلاحیت ولري دې ته ورسیږي، دا یو واقعیت دی. هر مسلمان د هغه شعارونو پر بنیاد باندې چې تر یو حده پورې طالبان مطرح کوو په عمل کې موافق. اما دا چې د دې نتیجه به څنګه شي، پاکستاني استابلیشمنت به د دومره څومره ګټه واخلي، دا چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه په فزیکي شکل باندې ختم شو او په دې زمین کې به ایران او پاکستان د دې وزنه څه ګټه واخلي. د طالبانو غیر تعریف شوي روابط د پاکستان استابلیشمنت سره دا هغه نقاط دي چې په دې باندې افغان ملت سخت تشویش لري. دا چې په دې مورد کې به تنها ټوپک د حل لارې چې په یقین شکل باندې نه ده، دا چې طالبانو په دې مورد کې څومره عملاً کار وکړ او وجنګېدل، دا واقعیتونه دي. اما جنگ او ټوپک د دغه مرحلې پورې کېدلی شي، اما د افغانستان اعمار، د افغانستان جوړول د خلکو د ارادې بنیاد د اسلامي اصولو د قوانینو سره سره د هغه په توافق باندې نوي مشروع حاکمیتونه جوړول، تمامیت خواهی نه کول او یو سلسله وسیع نور هغه شیان دي چې که طالبان په دې مورد کې توجه ونه کړي
نتایج به ډېر منفي وي. بله خو اوس مهال کې ښاغلی سعیدي که چېرته وګورو دا به ومنو چې نړیوال سرتیري په بشپړه توګه ووتل په هماغه وخت کې چې حضور هم درلوده او دلته جمهوریت په واک کې و ځینې مخالف ول د پاتې کېدو او ځینې هم موافق ول چې باید په افغانستان کې وڅي او یوه ډار او ویره چې د خلکو یا ولسونو په زړونو کې وه هغه دا وه چې د نړیوالو په وتلو سره ممکن هر څه په افغانستان کې بدلون وکړي دلته د کورنۍ جګړې د ویره رامنځته شوې وه بېلابېلو خواو دلته رښتیا هم پر دې باندې بحث ترسره کوو چې باید افغانستان له کورنۍ جګړې څخه وژغورلی شي خو دا چې په ډیری ولایتونو کې پرته له جګړې طالبانو واک ترلاسه کړو او تر پلازمینې کابل پورې راورسېدل دوی هم ولسونو ته ډاډ ورکوي چې د نړیوالو په وتو سره به هیڅ بدلون دلته نه رامنځته کیږي چې خلک د ترې ناراضه اوسي بلکې ورو ورو به دغه چارې عادي کیږي او د خلکو په همکارۍ سره به دا چاره مخته وړلی کیږي خو وروستیو ګمارونو باندې بیا هم یو لړ نیوکې موجودې دي څه فکر کوئ چې حکومت ولۍ لپاره او دغه چاره چې اوس مهال طالبانو تر لاس لاندې نیولې څومره کارنده ده او څومره کولی شي چې د ټولنې عیني واقعیتونو ته ځواب ویونکي اوسي یا دا چې نه یو بدلون ته اړتیا لیدلی کیږي چې طالبان هم باید پرې فکر وکړي یو یا هر بدلون ته اړتیا نه لیدل کیږي ټول شموله حکومت هغه مفاهیم دي چې په ظاهر کې غولونکي دي ټول شموله حکومت چې په هغه کې د تور او سپین دواړه یو ځای حکومت وکړي دا غلط فهم دی د مسئلې نه هغه حکومت هغه حاکمیت هغه برنامه درست دي په مدرن فهم په درست فهم په اسلامي فهم باندې چې هغه مشروع منځته راغلی وي داسې حاکمیتونه چې د تیرو شلو کلو پر بنیاد باندې میراثي وي امتیاز ورکوونه وي حق تلفونه وي تلفیګانې وي قومي میراثي او یو سلسله نور غیر مشروع وي د هغه په نتیجه کې د افغانستان ګټې تلف شي داسې حاکمیت همه شموله حاکمیت غلط فهم دی د مسئلې هغه حاکمیت درست حاکمیت دی چې هغه مشروع حاکمیت دی د مشروع حاکمیت لپاره د یوې ډلې خودکشي پر بنیاد باندې چې زه تاسو ته درکوم دغه فهم دغه ماینډسیټ چې ورته وایي دغه طریق د فکر دا خطا فکر دی درست فکر هغه دی چې دا ملت مسلمان ملت دی ملا طالب عالم روشنفکر د ټولنې مخکښ خپل رسالت لري چې ملت د تصمیم نیونې په مورد کې مرسته وکړي استقامت ورته ورکړي اما ملت نشي تعویضولی هماغسې چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په سقیفې بني ساعده کې د عامې ملت مسلمه د همغه وخت د شرایطو پر بنیاد باندې انتخاب شو هماغسې چې حضرت علی کرم الله وجهه د ملت د همغه وخت د شرایطو په نظر کې نیولو سره د ملت په اراده انتخاب شو دلته اوس توپ د طالبانو په میدان کې دی چې د دې واقعیتونو لپاره کار وکړي څوک به راته ووایي چې څه ساده یې موږ په څه کې ته د څه نه خبرې کوې زه نه وایم چې سبا دې دلته انتخابات وشي زه نه وایم چې سبا دې دلته انتخابات وشي زه وایم چې دغه تعهد ملت ته ورکول پکار دي چې دا هر څه چې کېږي زموږ په خودکشي به نه کېږي زمونږ فهم د اسلام نه به نه کېږي زمونږ فهم د دې ملت د حاکمیت او د همشمولي نه به نه کېږي دا به د ستاسو په اراده کېږي او ملت مسلمان یې زه د ستاسو په اسلام باندې ایمان لرم زه به درته راهنمایي وکړم چې تیرو حاکمیتونو تیرو حزبونو جمعیت حزب اسلامي حزب دموکراتیک دا او هغه او دا حاکمیتونو تاسو سره څه وکړه او موږ درته څه کول غواړو راځئ موږ انتخاب کوي راځئ زموږ سره د دې وطن د آبادۍ دپاره چې زبرځواکونه مو مات کړه دا مو وکړه هغه مو وکړه که چېرته ملت ورته وکړي وویلې خبره به حل وي اما که چېرته داسې روش انتخاب شي چې اوس دلته اولته ویل کېږي چې موږ یې تاسو ته درکوو موږ یې تاسو ته درکوو د مشروعیت مسله تر اوسه پورې په توافق نه رسېدلی دا بیرته همغه جړ او جنجال ته ځي آیا امنیت په زندان کې دی هغه امنیت زمونږ په کار دی هغه امنیت چې په باغ وحش کې دی چې د هر چا قفس معلومي د هر چا د ډوډۍ خوړلو آخر معلومي دا امنیت زمونږ د ملت د ارادې دپاره په کار دی که نه انسان الله تعالی
آزاد خلق کړی دی. مسلمان د اسلام په چوکاټ کې ازادي لري، انتخاب په لاره کې ازادي لري چې د هغه عمل چې دی په آزادانه شکل باندې انتخابوي الله تعالی ورته جزا ورکوي، دوزخ ته لیږي یا جنت ته لیږي. او اسلام انسان په دې دنیا کې خود مختاره په دې شکل باندې دی چې د خپلو اعمالو جزا وویني. دلته مخکې د مخکې نه بل څوک ورته خودکشي کوي او ورته وایي چې داسې به کوي او داسې به کوي. دا اختیار د انسان نه اخیستل دا د منلو وړ ده. زه فکر کوم چې د منلو وړ نه ده. بله، خو ښاغلی سیدي اوس مهال وضعیت ته په کتو سره وړاندوینه یا هم تحلیل مو څه کیدلی شي چې رښتیا هم نړیوالو افغانستان پرېښود، وروستی سرتیری هم د شپې په 12 بجو له افغانستان نه ووت، څه ډول یو وضعیت ته باید سترګې پر لاره وسو؟ نړیوال ټولنې د امریکې په شمول چې په ظاهر کې فزیکي حضور پرېښود، په لسهاو ځل یې دا اعلان کړی دی چې په زمونږ حضور به دلته وجود ولري. موږ په هره زمانه کې په هر وخت کې چې لازمه وګڼو په کوم ځای کې عملیات وکړو، د هوایي عملیات به خپل ادامه لري. زه مطمئن یم چې دوی داسې حلقات او کړۍ لري چې په هغه کې به د هغه په چوکاټ کې به خپل عملیات وکړي او خپل اجراات به وکړي. زه په کلکه په دې باور یم چې پاکستان اسټابلیشمنټ به د ډالرو په مقابل کې هر هغه اقدامات وکړي چې د هغه په نتیجه کې امریکایان خوښ کړي. زه په کلکه په دې باندې باور یم چې سیمه کې لا تر اوسه پورې د دوی یو سلسله برنامې وجود لري او د هغه د عملي کولو لپاره په مختلفو لارو باندې کار کوي. په کلکه په دې باور یم سره د دې چې انګلستان او امریکا خپل ډیپلوماټیک حضور په دغه شکل باندې ختم ورکړ، اما په سیمه کې برنامې لا تر اوسه پورې ادامه لري او امریکا به په دې مورد کې خپل اقدامات. اما مشکل د امریکې او د نړیوالې ټولنې په دې دی چې لا تر اوسه خپل دوست او دښمن ونه پیژنده. په سیمه کې غلط سیاستونه مخته وړل چې دا به د دوی کاري، دوی به د دې قیمت ورکوي. اما په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان خلک په لومړي خط کې د دې قرباني دي، په میلیاردونو ډالرونو، په میلیاردونو ارزښتونو وینه او خزانه یې ضایع کړله د دوی د غلطو سیاستو پر بنیاد باندې. په دې باندې پوه نه شو چې دا ملت آزاده ملت دی، د بل تسلط نه مني. دا هغه شعار چې طالب مطرح کوو او د تمام ملت شعارو. اما خبره دلته داسې ده چې دا جنگ، دا جګړه خارجي ابعاد لري. هغوی چې په خپلو ولایتونو په خپلو سیمو کې د بهرنیو اډې غوښتلې، دا غلط سیاستو، دا ډېر واړه اقلیتونه او بهرني عساکر هیڅ نړۍ ته، هیڅ جامعې ته خوشبختي نشي راوستلی. هغوی انسرجنسي یا مخالفین هغه څوک چې ګیره لري، کلمه وایي، قرآن شریف ورسره دی او الله اکبر وایي. ملت مسلمان دی، د غټ نه تر واړه پورې هم ګیره لري، هم یې ګیره پرېښودله، هم یې الله اکبر ویلي، هم یې مونځ کوو. او هغه سرباز چې په عمر کې افغانستان نه و لیدلی، جبهې ته لاړو، د هغه په نتیجه کې زرهاو بې ګناه انسانان ووژل او شهیدان یې کړل. دا د افغانستان معضل نور هم عمیق که او د دې عدم فهم په مسئله کې ثابت که. دلته په لسهاو او په سلهاو مسائل شته دي چې د هغه په نتیجه کې د ناکام شو د افغانستان خلک د سترو قربانیو سره مواجه شو. بله، خو ښاغلی سیدي بخښنې سره اوس مهال که چېرته موږ او تاسې په لومړي سر کې د امریکا او د طالبانو خبرې وګورو یا هم هغه تفاهم چې د دوی ترمنځ لاسلیک شو، آیا د نړیوالو سرتیرو بالخصوص د امریکا د وروستي سرتیرو په وتو سره دغه هر څه موږ او تاسې پایموندونکي بللی شو، یا دا چې نه ممکن د هماغه توافق یو لړ مسایل لا هم شتون ولري؟ که امریکا دلته فزیکي حضور نه لري نو په راتلونکي کې د پرې بحث ترسره شوی وي. حال دا چې موږ او تاسې د خپله افغان حکومت چې جمهوریت خپل پلاوی استولی و، بېلابېلو پړاوونو کې خبرې ترسره کړلې، په ټوله کې اوس مهال دې پایلې ته رسېدلی شو چې بې معنا خبرې وې، ځکه چې کومه پایله یې ورنه کړله، نه مذاکره وشلله لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر وایي، او نه جګړه وشلله. نو څه فکر کوئ چې اوس مهال د امریکا او طالب ترمنځ اړیکې د هماغه تړون پر اساس باندې دوامداره بللی شو، یا دا چې نه اوس مسایل ممکن نوي باب ته وردننه شي او طالبان هم له امریکا او هم له نړیوالو سره باید په نویو اړخونو فکر وکړي؟ د افغانستان په سیاسي او جنگي سټیج کې
طالبان مهم غړي وو، اما دلته نورې خواوې وجود لرلې او لري چې د طالبانو ترې نه په هوښیارۍ شکل باندې استفاده وکړه. په جګړه کې ښکېل عناصر یو سلسله نړیوال تروریستي عناصرو د دې وضعیت نه په استفاده سره په متحده شکل باندې د امریکا او د بهرنیو حضور نظامي حضور د پای ته رسېدلو دپاره د افغان ملت سره یو ځای وجنګېدل. په دغه جریان کې پاکستانی او ایرانی اسټابلیشمنت خپل اهدافو ته د رسېدو دپاره د کمال خان د اوبو د بند ته رسېدو دپاره د یو سلسله نورو منطقوي هژموني قدرتو ته د رسېدو دپاره اهدافو ته د رسېدو دپاره د افغانستان د لارې آسیایي میانه ته د رسېدو دپاره په افغانستان کې د اوبو او د بند او د ځنګل او د یو سلسله نورو اقتصادي په خپلو پښو د درېدو د مانع کېدو دپاره او په مجموع کې د نړیواله ټولنې حضور او مرستې سیمې ته د پاکستان د لارې د کېدو دپاره او په لسهاو نورو ستراتیژیکي اهدافو ته رسېدو دپاره دوی سره ګډ لاس ورکړی دی. دا چې په دې جمله کې په ظاهر کې یوه ډله په قطر کې د امریکې سره په توافقاتو باندې مصروفه وه، د همغه 3 کالو نه پخوا موږ لیکلي وو، تفصیلي مو بیان کړي وو چې مذاکرات په مبدا کې همغه وخت هم سیاسي مذاکرات درست وو، اوس هم درست دي، د منطق او د قانون او د دولتدارۍ د سیاست د علم پر بنیاد باندې درست او درست دي. اما دغه ډول مذاکرات چې دوی مخکې وړل په ډېرو مواردو کې امریکایي جانب او ته په ډېرو مواردو کې ناس جوانب هلته سره د مذاکرې سیاسي مذاکرې په مفهوم لا نه دي پوه شوي او تر اوسه پورې هم نه دي. هغه بنیادي خبره څه وه؟ سیاسي مذاکره د 25 یا 30 نفرو د درېمګړي هیواد د امریکې او د طالبانو او د پاکستان ترمنځ د توافق په ارزښتونو باندې دا سیاسي مذاکره نه ده. سیاسي مذاکره طالب د امارت اسلامي نه تیرول هم نه دي، سیاسي مذاکره د جمهوریت نه تیرېدل هم نه دي. سیاسي مذاکره د احزابو، سازمانونو او مختلفو جوانبو افغاني جوانبو په افغانستان کې په دې باندې توافق دی چې زه دغه او هغه برنامه لرم، د دې برنامې دپاره د بم بشکه‌ای، انفجار، انتحار د وژنې پر ځای څنګه داسې زمینه برابره شي چې زه ملت ته مراجعه وکړم او د ملت نه د هغه د مشروعیت خبره واخلم. په سیمه کې د امریکې او د نړۍ تر همدا اوسه پورې دا به ولاړ چې موږ باید د منطقې د هیوادونو نه منطقوي اجماع واخلو چې په افغانستان کې د صلح راشي. دا بې سوادي ده په سیاست کې. پاکستان به موږ ته اجماع راکړي، ایران به موږ ته اجماع راکړي، روسان به موږ ته اجماع راکړي، چینایان به موږ ته اجماع راکړي چې دلته د امریکا کامیابه شي، دلته د برق، دلته د لرګي، دلته د مرمر، دلته د پیستې، دلته د افغانستان بازار د په خپلو پښو ودرېږي او دلته د خلکو دې وطن کې مسلط شي. دا د دې نه بله سادګي نشته. امریکایان په سیمه کې راغلي دي چې یو سلسله اهدافو ته ورسیږي. چینایانو دا نه غوښتل چې دوی د اهدافو ته ورسیږي، روسان نه غوښتل چې دا کار ته ورسیږي، ایرانیانو نه غوښتل چې دا کار ته ورسیږي. پاکستان هغه وخت کې دې شیانو ته لیوال دی چې خپل اهداف ترلاسه کړي طویل المدت او لنډمهاله. اوس د پاکستان د خارجه چارو وزیر آسیایي میانه ته د همغه اهدافو د تحقق دپاره په سیمه کې هاشموني ولري، د هغه د تحقق دپاره کار کوي. بریا یې پر ترلاسه کړله او هغه برنامې چې دلته په دې وطن کې د دې وطن د پښو درېدلو په اصطلاح په پښو درېدلو دپاره کار کېده، هغه ختم شوې. دا په دې معنا نه دی چې طالب د پاکستان ګوډاګی دی او په دې مورد کې به هماغه کار وکړي چې پاکستان یې غواړي. موږ په دې باندې پوهېږو چې د طالبانو په منځ کې ډېر باعزته، باشخصیته، ملي خیرخواه مسلمانان هم شته، اما په دې باندې هم پوهېږو چې پاکستان داسې اوږدې پنجې او شاخونه او بیخونه د دې په منځ کې لري چې ډېر هغه ملي افراد چې د دې په منځ کې هم شته به تر ډېره حد ناکام کړي. دا جدال ادامه لري. په دې جدال کې مطمئنا ملي ګرایان به
خپل اهداف په اصطلاح وظایف اجرا کړي، اما په مجموع کې د غلطو امریکایي او نړیوالو سیاستونو پر بنیاد باندې ځان هم تباه کړ، د افغانستان ارزښتونه هم تباه کړ او دا د مارکنډو لاره نور هم اوږده کړه. دا چې طالبانو مشران تر ډیره حده پورې په اوس کې یو سلسله مسائل وایي، وعدې کوي، د خوشحالۍ خبر ده، اما په عمل کې داسې بنیادی شیان شته دي چې طالبان د هغه په مورد کې باید اقدام وکړي. د منطق پر بنیاد باندې، د حاکمیت د قانون پر بنیاد باندې، په نړۍ کې تجربه د سیاست د علم پر بنیاد باندې، د دولتدارۍ د علم پر بنیاد باندې کله چې انقلابي تغییرات راځي، دا انقلاب مرحله باید لنډه شي. د انقلاب مسئله دا ده دی چې د ټوپک په زور باندې راغله او وایي چې د ملت د ارادې پر بنیاد باندې راغله، اړخ دا لري. منطقي خبره دا ده چې د دې مشران اعلان وکړي چې او خلکو او ملت دا قدرت ما ونیو، تمام هغه قوانین چې په دې وطن کې تر داننه پورې جریان درلوده، تمام دا قوانین باید تطبیق شي په استثناء د هغه مواردو کې چې موږ یې لغوه کوو. دا هغه قانونیت دی چې نن باید طالب اعلان کړي، پرون باید طالب اعلان کړی چې او ملت تمام هغه قوانین چې دلته و تر هغه وخت پورې چې موږ په مشخصه ډول نه دي فسخ کړي، د دې قابل تطبیق دی باید اجرا شي. دا د مبتکر کار. په ډیرو مواردو کې هغه ادعاګانې چې مشران کوي، هغه چې په محل کې واقع کیږي، د خوشحالۍ خبر ده چې وایي دا زموږ سیاست نه دی، اما دا د یو قانونیت پر بنیاد باندې یو صفر نه پیلول، د هغه لپاره کار کول پکار دي. په دې باندې تمرکز کول چې موږ حکومت جوړو، موږ هم شموله حکومت جوړو، دا د یو صفر نه باید شروع شي. هو اما دا حکومت د پالیسۍ جوړولو، دا حکومت د یو سلسله نورو سترو طویل المدت ارزښتونو په مورد کې تصامیم نیولو صلاحیت نه لري، مشروع نه دی. دا حاکمیت او دا اداره چې دی باندې دا باید په حد اقلونو باندې تمرکز پیدا کړي چې څنګه د هغه په نتیجه کې په شپږو میاشتو کې په یو کال کې دلته د ملت اراده څنګه تمثیل شي. که دا د ملت اراده په خپل د شورا د حل او عقد کې تمثیلوي او فکر کوي چې دی به نهایي تصمیم نیونکی شي، دا د حل لاره نه ده. زه په دې کې مخالفت نه یم چې مخالف کېدلی چې احزاب سازمانونه او حلقات د خپله مشرتابۍ نه لري او خپل تصامیم دې نه لري، خپلې نسخې دې نه لري، خپلې خطکشۍ دې نه لري. لري دې دا د په دې مبارکي، اما دا خطکشي هغه وخت د تطبیق لاره، د تطبیق مشروعیت پیدا کولی شي او باید په دې باندې معتقد اوسي چې د خلکو د ارادې د افغانستان په شرایط د ارادې پر بنیاد دا او پلس هاو نور موارد دي چې دا نه په احساساتو باندې نه کیږي، دا په عمل باندې کیږي، دا په پوهه باندې کیږي، دا په تجربه باندې کیږي. دا د دې معنی نه لري چې د اکسفورد پروفیسور د راشي او د افغانستان لپاره سره دغه علم او دغه پوهه او دغه درایت چې لري د افغانستان لپاره د مشروع نسخې ورکړي. دا متخصصین د فن صرف د طرح پر بنیاد باندې د لارې د ښودلو پر بنیاد باندې، د بشري تجاربو د ورکولو پر بنیاد باندې کولی شي چې یو سلسله مسایل طرح کړي، اما د دې ښو طرحو د عملي کولو لپاره د هغې مشروعیت د افغانستان د په اکثریت توګه د مسلمان ملت اراده ده چې باید مشروعیت ترلاسه. په دې مورد کې طالبان لا تر اوسه پورې له سره فکر نه ده کړی. په ډېرو مواردو کې د انتخابات ردعي او په رهبري کې یو سلسله شیان مطرح کوي چې بله مننه کوم. په دې هیله چې مثبت بدلون رامنځته شي. کور مو ودان ښاغلی سیدي چې له موږ سره مو برخه واخیستله. عجیبه ده. مننه. ژوندي اوسئ. درنو لیدونکو، ښاغلی صلاح الدین سیدي دا سیاسي چارو شنونکی و چې د امریکا د پوځي ماموریت د پای ته رسېدو او په افغانستان کې راتلونکو اقداماتو په اړوندو مسایلو راسره بحث او خبرې درلودې.